السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. دا کم مناظر چې تاسو وکتل دا ډیر یو تاریخي ځای دی، ډیر تاریخي وته مونږ وایو، قومي ورثه ته مونږ ویل شو. دا په زمونږ په حدود کې راځي ګړی حکیم خان نهر کابل باندې دا جرنده دا چې آی د پنچکی په اردو کې ویل شي او په پښتو کې ته مونږ جرنده ویل شو. جرنده باندې هډه متلونه مشهور دي چې جرنده د پلار د خو پوار ده. یقینا مونږ نن راغلی هغه جرنده ته تاریخي جرنده ته چې کوم د په 1900 صدۍ کې دا په جوړ شي، په هغه وخت جوړ شي وا چې کله دا نهر دغه چې کوم دریا کابل نه دا نهر راغلی دی او نهر کابل باندې د مشهور دی دا کم نهر په تیریږي او په دې باندې هغه وخت انګریزانو حکومت دا جرنده جوړ کړی و د دې علاقې عوامو د لپاره سہولت د لپاره چې هغه د اورو او دا کم غنم کیږي او غل تروړي او هغه باندې وړکای. هغه جرنده تر اوسه پورې دا د چا په وجه باندې دا څنګه تر اوسه پورې مطلب دا 122 123 کال وشول او دا جرنده هم هغه شان بحال ده. نن خلک راځي خپل غنم چې کم دی د جرنده تروړي او ډېر په خوخی باندې او ډېر په مینت او په لغه باندې هغه دلته وړکای. نو دې وخت مو سره موجود دی د دې آنر چې کم دی د دې جرنده ګړې ماما چې کم دی او ډېر یقینا ډېر دلچسپ سړی هم دی او زمونږ وړو چې کوم دی نو دا موږ کاکا ګورو او ته هغه شان دی. دا راته وایه کاکا چې دا جرنده ته څومره وخت نه پدې مطلب دی چې دا تکې څومره وخت نه دا ته پلیزه بس دا خو مشرانو د وخته مشران خو په ختم شو. جی جی او ما په دغه 30 40 کال 40 سال او مطلب چې دا خلک راځي اوس هم خوخی خلک اوړه دی خوخی کنه خوخی اوړه خوخی ډېر کامیاب وړو دي خواږه دي او په لکه بجلی نه ده چې یاره اور کوي یا تور وي یا ترخوي کنه دا ډېر مشهور وړو دي علاقو پورې خلک راځي ورپسې. کاڼي قدرتي کاڼي باندې دغه کېږي دا قدرتي کاڼي دي تیږي دي د غر جی جی هغې نه نړۍ به د دې وسطکار چې کوم دي ترکاڼان استادان هغې نه بیا کاڼی ګلایي کوي جوړوي جی جی بیا جرندې ته صابوي برابروي جی. او دا حکومت نه په هر کال لیز باندې تاسو اخلي جی؟ دا حکومت نه مو په ټنډیل کې اخلو کال په کال دې ټنډیل کېږي جون میاشت کې جی جی اوس یې بس تیاره ده تیاره ده دوس کمه میاشت ده مئی ده کنه بس بل میش کې چې د دې مو کال په کال پیسې جمع کوو ایڈوانس نه اخلي. جی جی یقینا لکه نور روزګار هم ډېر دی، لکه نور روزګار هم ته د پاره او یو روزګار هم دی، یو د بچو لپاره رزق هم دی او جدید ماشینانو هم راغلي دي. یقینا موږ ته ګورو خو تا چې کم میشن دی کم دغه دی نو یقینا دا ډېر زبردست دغه لکه دا ورثه چې کم دا ژوندی ساتلي. خبره دا ده چې دا نور څه داسې مالي حالات ما کمزوري دي، نور څه روزګار شته نوکري نشته، نور څه خبره نشته او بس دې کې یو سیرولو ته بل بچېدارو ناسو کوي او بل دا ده چې نور بس چې ډېر دغه نه وي څه روزګار به وکړي چې پیسې در سره نه وي روزګار کېږي په پیسو. یقینا د هر انسان د غریبي قبوله کړې ده. یقینا هر سړی راوځي یاره سیر اوړه ګټو نو بابا چې کوم دی سیر اوړه ګټي. یقینا ملګرو تاسو دا زمونږ د ماما خبرې واورېدې، یقینا د تاریخي سړی دی ډېر دلچسپ پړی دی ځان سره چې کوم دا خبرې دغه کوي. نو نن موږ تاسو د دې جرنده چې کوم دی احوال ګورو. دا خلک راځي دا خلک ګوري دلته تیره هم ده ځکه دلته او دا غنم خلک راوړي دلته تلي خو او بیا هغې نه بعد دا چې ګورئ تاسو دا غنه دا لکه دا تاسو ګورئ دا یو خوشبو ده یقینا داسې د غنمو یو ردم کې دا چې کوم دی کاڼي چلیږي په ردم د هغې خپل یو ردم چلیږي یقینا ډېر او د خوشبو د غنمو چې کوم خوشبو ده یقینا هغه ډېر دلچسپه خوشبو ده. او داسې دا ګورئ د خیاط محمد خیاط څخه دا جرنده دا ګوره لکه تاسو ګورئ د بر نه د دې لاندې چرخی چې کوم دی هغه اوبو باندې تاویږي لاندې او هغه چې کوچي لرګي نه تیار شوي ده هغه څه چې د هغو ټول وختي او بیا تاسو ګورئ دا بیک باندې یو دانه راځي یو دانه او یو دانه غلطېږي او د دننه چې کوم دی هغه
کاڼي لکه څنګه چې ماما وویلې چې دا کاڼي کوم دی د خصوصي توګه باندې کوم دی دا د غر کاڼي دی یعنې دا غر دا ډېر لږ د انډیا راځي او هلته د غر دا خصوصي کاڼي تیارېږي د غر کاڼي خصوصي کاڼي دی او هغې نه او بیا دا وړه تاسو ګورئ تاسو کتل دا وړه دا نهر کابل دغه دی دا حدود دا تاسو وګورئ دا ټول شیدونه دا وړه چې کوم دي دا ښایسته وړه لکه دا موږ وایو چې هلته دی کې دومره دغه دی میلونه چې موږ څه وایو چې دلته هغه دی هغه میلونه هغه یقینا هغه وړو چې کوم دی څوک وایي دا صحت لپاره ښه دي څوک څه وایي خو دا هغه وړه دي دا هغه قدرتي کاڼي باندې وړېږي چې یقینا ډېر دلچسپ دغه دی او دا یو تاریخي ټیک شوه یو میلونه راغی جدت هم پکې راغو د میلونو کې راغو مشینان ولګېدل هغې نه بیا هغه راغل واټر ټیکټ راغی بیا هغې نه میلونه راغلي خو دا هغه زموږ وخت قومي ورسره موږ چې قومي ورته وته وایو قومي هغه زموږ هغه ثقافت هغه کیسه هم ده ځکه چې دا ګوره څومره په دلچسپ دغه دی چې کوم زموږ ملګري که تاسو بار ملګري چې کوم دي هغه ګورئ هغه دومره دلچسپ طریقې سره هغه ښایسته طریقې سره هغه وړه کېږي او هغه بیا یو خوشبو دومره ښایسته خوشبو ده خبرې کوم او دومره ښایسته خوشبو ده چې ډېره ښایسته دغه ده خوند کوي دغه چې کوم دی دا وړه چې کوم دی که نه دا درن دا څومره مطلب یو من چې کوم دی هغه څومره ګنټو کې دغه کوي دا ګنټې کې من وایي یو ګنټه کې یو من وهي که نه او دا خصوصي مار خصوصي نه که نه لکه دغه کې ټول دغه وي نه سبی نه دې لاندې ګولي ټیک شوه ګرمېږي نه دا ګرمېږي او دا شپوره چلېږي دا شپوره چلېږي دا چې غنم خلاصي بیا بندوي چې غنم کله ختم شي که نه غنم نه وي بیا تخته لګوي تخته لګوئ چې غنم نه او غنم خو یقینا دې وخت د غنمو سیزن دی ډېر غنم زیات راځي او لکه دا شپوره به چلېږي دا غنم نه وي داسې ایمرجنسي داسې درندې کوي بیا تخته لګوي ایمرجنسي کار او دا راته وایي که نه چې دا راته وایي چې کله دا خرابه شي که نه لکه خرابه د دې نو دې نه تاسو مطلب د دې کاریګر تاسو کله راولئ دې کاریګر د کوم ځای نه راولئ چې دا خرابه شي لاندې دې چرخه چې کومه خرابه شي کاریګر نه دی په دې ګران د وګرځو یا مردان دي یا څوکدر ډېری یا شاپخېلو کې جی خلجون سربند لکه د دې خصوصي خپل دغه وي کاریګر وي کاریګر څه ده او د دې دا کار تاسو تېروئ دا په سي کې دا کاڼي دي کاریګر چې راځي تېروي که نه څومره خو تېروي دا تاسو تقریبا دا 15 پاره پرې دي 15 ورځې بعد 15 پاره هم چې کار ډبل وي چې کار نه وي باید 2 میاشتې پس تېرېږي اوس خو کار شته که نه اوس کار شته دي تاسو موږ ته دا ووایئ تاسو راغلي تاسو نن خپل غنم وروړي دي نو تاسو موږ ته ووایئ چې دا غنم لکه میل هم دي شته ماشینان هم شته یو شی دغه جدت خو تاسو بیا هم د هغه پخواني دغه غنم تاسو وروړل نو تاسو څه وایئ په دې باندې تاسو دا صفا دي او د ګن پکې نشته دغه د اوبو په ځلې باندې روانه ده او دا صفا دي ځکه خلک راځي ځکه زموږ غنم ورسره وړم زموږ مزدور کار یم بس غنم هلته وکړم بدل ته یې راوړم دلته دې بیا رانه یا پیسې یا مزد دا اخلي یقینا تاسو د خبرې واورېدې چې دا لکه د غنم وروړي دي د دې غنم چې کوم دي خپل خصوصیات شته غذایت ته موږ وایو چې بھرپور دي هغه غذایت نه دا ځکه خلک دا غنم تاسو کو د لاستاکونو باندې غنم دی وخت لګېدلي دي او دا ملګرو زمونږ د ثقافت دی زمونږ د قومي ورثه ده خو موږ دی وخت حکومت ته دا خواست کوو چې یاره دا شیدونه چې کوم دي تاسو ګورئ دا چت دا د مغالي چې کوم دی دا ټول د خپل دغه باندې کړی دی د خو ټیک شو ټینډر باندې دی والي او هغه پیسې چې کوم دی هغه ټینډر باندې شي او بیا حکومت هم دا پکاري چې مطلب دی هغه دې باندې کوم هغه ټیکس پاول کو ټینډر پتاو کو پکې چې هغه ټینډر چې کوم دی په دې هغه پیسې چې کوم دی هغه په دې ولګي لکه دا مطلب چې ولګي چې دا کم از کم دا زمونږ قومي ورثه شي دا ختم نشي ځکه دا ختمه شوه نو یقینا موږ د نوي نسل لپاره به د درندې څه مثال ورکوو او دا نن درنده په دې نهرونو باندې د ډېر پخوا ډېر زیات جنرې وي لکه د مشران وایي خو اوس چې کوم دی اوس دا بالکل جی لکه څنګه دوی وویلې چې یاره دې مرمت پکار دی د دې مرمت پکار چې دا مرمت چې کوم دی کېږي حکومت چې کوم سمه هغه پیسې چې لګوي هغه کوم پیسې ټکس جمع کوي هغه پکار چې هغه ټکس په دې باندې لګوي نو دا به زمونږ ورثه شي زمونږ به هغه دا شیدونه به چې کوم دي دا به ټول زمونږ هغه بچ شي او دا به موږ ته یو تاریخي شی پاتې شي زمونږ نوی نسل چې کوم دی هغه به ډېره
د دې نه راغلي پتا څه وایي جرنده باندې تاسو حکومت نه څه مطالبه پدې کوي تاسو مو وایي دا ورته جوړه شي چې اورې خرچه پې وکړي او دا غریب وس نه لري وسه د کله ورته ژرنده خراب وي کله ورته پل خرابېږي او بس ژرنده ولاړې خلکو غنمونه پراته وي دغه ژرنده خراب وي دا راته وایي دا راته وایي چې دا دغه لکه ژرندې حکومت ته ټیکس جمع کوي هر کال یې درته ټینډر باندې اخلي ته حکومت ته مطلب تا درخواست کړی چې یاره دا ژرنده چې کوم ده دا چت ساسي باران چې شي نو تاسو دې باندې کوي درخواستونه مونږ کړي دي جی جی او زباني ورته مو ویلي دي ورته مو ویلي چې تاسو راشئ موقع وګورئ موقع وګورئ چې تاسو تسلي وشي جی جی خو څه غور پرې ونه کړو بالکل جی لکه څنګه چې ملک هر ګډوډ دی زمونږ ورسه ده زمونږ د قومي دغه هغه ښایسته غونډې دغه ماحول جوړ شوی دی او یوازې ژرنده نه په دې باندې ډېر غټې فایدې اخیستې شي په دې باندې که لږ غونډې دغه نو شو دینه بجلي پیدا کېږي لکه څنګه چې موږ سوات کې ګورو په نورو علاقو کې ګورو په ورسه کې ګورو نو هغه بجلي خو هم په هغې نه پیدا کېږي حکومت لږ غونډې اجازت یې ورکړو د دې مقامي یقینا دا کم چې دلته وړوکې غونډې کلي آباد دی د دې بجلي به دې نه مکمل پیدا کېږي نو موږ دا خواست کوو د دې علاقې د عوامو دا خواست کې زموږ په ذریعه باندې چې دې د کم دی تعمیر نو بیا وشي او دا د قومي رسه جوړ شي ډېره مهرباني دي والسلام